الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ سره چې کوم ټاپک دی ناسې شی دی ریلیټیو سټیبیلیټي اف الکینز. اوس په دې ټاپک کې به مختلف الکینز چې دي هغه موږ راخلو او د هغې به څه کوو کمپیریزن به کوو، ځکه چې خبره مخکې موږ ویلې که نه چې که فرض کړه په هر په کیمسټري کې زموږ سره ریلیټیو خبر راشي نو ریلیټیو چې دی د ریلیشنشپ نه ودي ده او ریلیشنشپ مطلب دا دی ریلیشن رشتې ته وایي، نو په رشتې کې موږ کمپیریزن کوو. لکه پر ضمن بعضې د رشته موږ ته نږدې بعضې زموږ سره مطلب دا دی درمیانۍ بعضې موږ سره صحیح لري، نو په دې کې هم موږ څه کوو کمپیریزن کوو چې یاره کم الکین به سټیبل کم وي زموږ سره کمپیریزن موږ کوو او د سټیبیلیټي په د څه د وجې نه وي. نو په دې کې چې دی موږ وایو چې ویریس الکینز ډیفر ان سټیبیلیټي، نو بیا چې دی که نه لکه بالکل مختلف الکین چې دی په سټیبیلیټي کې چې دی کې سره فرق دی، نو لکه مین ډیفرنس پکې دی او دا ډیفرنس څه دی مین The extent of stability of various alkenes depend upon the following factors. دا فیکٹر به یاد ساتئ، دا موږ ډسکس کوو. ټیک ده که نه؟ کم فیکٹر دي زموږ سره، نو موږ هیډینګ ورکړی دی چې فیکٹرز افیکټینګ سټیبیلیټي اف الکینز. نو په دې کې اولنی څه شی دی ریلیټیو پوزیشن اف ډبل بانډز، چې ډبل بانډ دا بس موږ ډسکس کوو. نمبر اف سبسټیچوینټ اټیچ چې مین دی ډبل بانډ ته څومره سبسټیچوینټ اټیچ دي او نیچر اف سبسټیچوینټ د سبسټیچوینټ نیچر څنګه دی او دې نه علاوه چې موږ سره last number or 4 number point چې د څه دی relative positions of substituent mean دې ته موږ سټیریو کیمستري ته هم وایو، څه ته وایو چې سټیریو کیمستري ته هم ویلی شو. اوس دلته کې اولنی موږ دا موږ ډسکس کوو relative position of mean double bonds. نو په دې کې موږ هیډینګ ورکړی دی، د دې موږ ایکسپلینیشن کوو relative position of mean double bond. نو موږ دا ویلی شو که نه چې کنجوګیټډ چې کوم الکین دی کنجوګیټډ الکین څه ته وایي، لکه چې کله زموږ سره الټرنیټ سنگل ډبل باند لکه دا ډبل باند شو، بیا څه شو بیا سنگل باند شو، بیا چې موږ سره څه شو ډبل باند شو، بیا څه شو سنگل باند شو. ټیک ده که نه؟ یا که تاسو خو نور نه لیکم څه ضروري نه ده، نو چې تا دا ویلی شي که نه چې کله د دوه ډبل باند ترمنځ یو سنگل باند دې ته څه وایي، دې ته کنجوګیټډ وایي، دې ته څه وایي کنجوګیټډ الکین. دا څه شو کنجوګیټډ الکین. کنجوګیټډ الکین چې دی دا به زموږ سره صحیح more stably د چانه د موږ سره ګریټر مین more stable شو د چانه د isolated الکین نه isolated الکین یا مین ډاین ته هم لکه پرس ډبل باندې نو isolated الکین موږ ته ویلی شو چې مین when two double bond are separated by mean two single bond چې د دوه لکه دا چې هغه ډاین which are separated from each other by two or more than لکه د دوه یا د دوه نه زیات سنگل باند پکې دې ته موږ ویلی شو، دې ته موږ لکه بیا راځم موږ سره 1 2 او دا مثلا 3 لکه دلته دا پکې دلته کې ډبل باند وکم سی راتلی شي. نو تا دا ویلی شي چې when two double bonds are separated from each other by two or more than two single bond دې ته سوې دې ته isolated و، دې ته سوې isolated alkene. ٹھیک شو کنه؟ دې ته سوې isolated alkene. isolated alkene به زموږ سره more stably سبي more stable than what لکه دا ته لیکلی شي زما سره خوځی نه شي زما زه دلته لیکم. ټیک ده more stable than mean زموږ سره به دا more stably د چا نه د کمیولیټډ نه د چا نه تاسو دلته ولیکئ کمیولیټډ الکین. نو کمیولیټډ الکین زموږ سره څه دي چې کله زموږ سره کنزیکټیو مین پرله پسې زموږ سره دا به ډبل باندې ټیک ده که نه لکه مین چې کنزیکټیو ډبل باندې زموږ سره نو دې ته څه ویلی شي دې ته کمیولیټډ الکین ویلی شي. نو اوس که دلته تاسو وګورئ که نه د پوزیشن اف ډبل باند که تاسو دلته کې تاسو خبره کلیر کړئ نو کنجوګیټډ سره مین چې الټرنیټ سنگل ډبل باند پکې دا به صحیح او دا موږ ویلي هم دي که نه دا سټیبل ولې لکه مثال تر باندې که بده باندې الکتروپایل اټیک کوي نو دا پای الکترون چې دا شفټینګ کم طرف ته کوي دا دلته راځي، نو الکتروپایل ته دا په لسنه باندې ځان نه ورکوي بله سنه باندې ځان نه ورکوي خو که دا زموږ سره د دې خوا شفټینګ نشي کولی زموږ سره ځکه چې زموږ سره څه کېږي او زموږ سره بیا فردر کنجوګیشن نشته دی فردر کنجوګیشن نشته دی. چې الټرنیټ سنگل ډبل باند د کنجوګیټډ الکین وي نو کنجوګیټډ الکین مور سټیبل د چا نه د آیسولیټډ نه او آیسولیټډ الکین چې دا به صحیح مین مور سټیبل د چا نه د کمیولیټډ نه. خو اینی هاو موږ لکه د دې سمري موږ دا ویلی شو چې کنجوګیټډ الکین چې دا مور سټیبل د چا نه د آیسولیټډ او د کمیولیټډ الکین نه. دا څه شو چې یاره د پوزیشن کې مثال تر باندې دا ډبل باند چې دی دا یو ته وته د دې ریلیټیو پوزیشن څنګه دی یاره دا یو ته بلته نږدې دي یو ته باندې لرې لرې دي الټرنیټزم سره نو الټرنیټزم سره دا بس دې ته موږ سوې دې موږ کنجوګیټډ الکین وایو. کنجوګیټډ الکین زموږ سره درې نور توړ نسی د کمیولیټډ او د آیسولیټډ الکین نو وسی دې نه به موږ ته مین مور سټیبل زموږ سره بل ورډ زموږ سره دی مین نمبر اف سبسټیچوینټ اټیچ ټو الکین. نو موږ دا ویل شو کنه
ک الکین ک کاربن کاربن ډبل بانډ چې د څه مور الکایلیټډ دی سره مور الکایلیټډ دی مین ک زیاتره الکایل ګروپ سره سړي اټیک دي نو دا بسې دا مور سټیبل دي مور الکایلیټډ الکین چې دي مور الکایلیټډ الکینز یا مور دې ته موږ مور سبسټیټیوټډ هم ویل شو سو دې شو مور سبسټیټیوټډ الکین چې دی یاره د چې د کاربن کاربن ډبل بانډ چې کوم هایدروجن اټیک دي هغه ریموو کړي دي په بل کې ګروپ باندې ټیک شو کنه الکینز آر مور سټیبل آر وات آر مور سټیبل دا بسې مور سټیبل دی چانه then less یا less alkylated less alkylated یا mean less substituted لکه دلته زه خبر وکم کنه فار ایگزامپل لکه د سره کاربن کاربن ډبل بانډ دی کنه ټیک شو دلته سړي دلته زم سره لکه هایدروجن اټی دي ساټی دي هایدروجن د هایدروجن چې د سره هایدروجن بل کې ګروپ نه دی او کله دې په بنا باندې زړه ولم کنه لکه لیټ سپوز د دې هایدروجن باندې موږ سره ساټی دي میثایل ګروپ اټی دي ساټی دي میثایل یا یو نه لکه د ټول د دې د ځاسه کمپیریزن واخلم ټیک شو کنه داسې نو میثایل ګروپ چې دا کوم ګروپ دی بلکی ګروپ دی سره بلکی ګروپ دی ٹھیک ده کنه دا سره دا زموږ سره بلکی ګروپ دی دا سره بلکی ګروپ دی زموږ سره نو this is more stable more alkylated بسې دا به more stable دا بسې more stable زموږ سره د چانه then less alkylated ځکه چې هایدروجن is not a bulky group بلکی ګروپ لکه مثال تر مدل کې زموږ سره n کم الکتروپال به باندې اٹیک کوي نو دا زموږ سره مین دا نشي بلاک کولای بلاک مین نشي هینډل کولای n کم الکتروپال نو پاسانو د سره پاسانو دا مین اویلیبل دی لکه دا دې لکه تاسو لکه د یو باغ تشپول کوي او معمولی غونډه کې لخت وته نه لګي دا لخت چې دا سکه دا زموږ سره با نه پنه کوي خو دلته کې کبار زموږ د باغ ته تاسو راکې او د غنیو سم ګډه روانه دي ته کېده د دې مثال سره د غنو د ګډو دي دا سکه دا سیش پول کوي سشي انکمینګ مین الکتروپایل دا سکه مین دا سکه موږ چې دا this is because the pi electron are hindered the pi electron are hindered by the attack of what by the attack of incoming electropile په دې وجه چې دا بس کېږي دا په سرمنی زم سره ریاکشن نه کوي دا به سټیبلیزم سره دا خش پول کړی شوی دی ټیک شو کنه خ مين یو درون غوته کې باړ وته لګیدل دي this is the mean چې دا سره more alkylated بسي دا به سره more stable than what then less alkylated یا مين چې سره alkylated شوی دی زم سره نو دا سره زم سره چې نمبر اف سبسټیټیوشن سره سیوا کېږي نو سټیبلیټي بس کېږي انکریز کېږي دین علاوه لکه نیچر اف سبسټیټیوټ بل سره لکه دلته موږ دا ولیکو چې نیچر اف سبسټیټیوټ دا موږ ولیکو دا نیچر باندې شو دا به شو نیچر اف سبسټیټیوټ چې د سبسټیټیوټ نیچر څنګه دی نو هغه پورته موږ ډیسکس کړو هم دی چې یاره زموږ سره لکه دا موږ دا والو کنه ټیک ده کنه لکه دا هایدروجن موږ والو ټیک شو یا د هایدروجن په ځای موږ نور څه داسې ګروپ والو او که مین زموږ سره څومره سبسټیټیوټ زموږ سره انتهایی بلکی ګروپ ته سره لکه آر موالو آر لیټ سپوز څومره سیوا کوو ټیک ده کنه آر والو یا نور داسې دغه والو C3 والو یا دې بځې ایتایل والو نو دلته کې چونګې نیچر سبسټیټیوټ سره مور بلکی دی سره مور بلکی دی نو که پرس که زموږ سره دا د دې سبسټیټیوټ بلکینس مین غټواله څومره سیوا کېږي نو دومره به سټیریک هینډ لکه موږ سره څه کېږي هینډ رس په ان کم الکتروپال پر سم اټیک نشي کولی ټیک شو کنه نو موږ دا ویلی شو چې یا دا په دا باندې هم ډیپینډ کوي بیا که نور تاسو ډسکس کوئ کنه چې دا یا الکترون ډرایینګ دی یا دا سره الکترون ډونیټینګ دی دم په نیچر اف سبسټیټیوټ کې راتلی شي یا مین دا سبسټیټیوټ چې در سره بلکې دی غټ ګروپ دی کنه بلکې ګروپ نه دی هایدروجن خو بلکې ګروپ نه دی دا ویل شي چې هایدروجن از ناٹ ا بلکې ګروپ هایدروجن از ناٹ ا بلکې ګروپ دا مین ډیپینډ کوي چې یاره دا یا تاسو بل نیچر اف سبسټیټیوشن اٹیچ یا نیچر اف گروپ اٹیچ ټو کاربن کاربن ډبل بانډ دا کاربن کاربن ډبل بانډ سره دلته کې زموږ سره هایدروجن چې بلکې ګروپ نه دی دا په اسانه باندې چې ان کم الکتروپال چې نشي بلاک کولای ان کم الکتروپال چې سکیږي په اسانه باندې کاربن کاربن ډبل بانډ باندې ټیک کولی شي او دلته سکی صحیح حساب دی دلته زموږ سره چونکې د الکایل ګروپ چې دا سری دا مور بلکې دا سری مور بلکې دي نو په دې باندې چې مین دا بسې هینډډ کوي به زموږ سره دا بلاک کوي څه شي انکمینګ الکتروپایل اټیک نو دا په لسر باندې نشي دا کولای زموږ سره نو په دې باندې چې زموږ سره کېږي په نیچر اف سبسټیټیوشن باندې هم زموږ سره کېږي مین الکین څه کوي د سټیبلیټي دې باندې هم زموږ سره ډیپینډ کوي اوس لکه فورث نمبر پوینټ چې موږ سره ریلیټیو پوزیشن اف کاربن کاربن مین سبسټیټیوشن چې موږ سره لکه د سټیریو کیمستري هم وایي
اوس که مثال تر باندې موږ دا خبره وکړو کنه فرض که کاربن ډبل بانډ ته زموږ سره یو ګروپ چې دی هغه په اپوزیټ پوزیشن باندې راټیټ دی ار سیم ګروپ اپوزیټ دی ته ټرانس وي د سوای ټرانس مین آن د اپوزیټ سایډ دا څه شی دی ټرانس دی څه شی دی ټرانس دی کله دې په بنا باندې موږ که فرض که دا سیم ګروپ موږ په سیم سایډ والو په دې طریقې والو this is known as what cis دې ته سوای cis this is known as what cis دا ریلی لکه د دې پوزیشن اف سبټیټیوشن په لکه د دې پوزیشن موږ معلومو یو ته بل ته موږ کمپیریزن کوو چې دا په یو سایډ باندې دي که په سری که په سس سایډ دي که په سری که په ټرانس دي نو که په یو شان سایډ باندې د سوی د سس وای او که په اپوزیټ د سوی ټرانس وای نو اوس دلته کې دا خبره دا خبره یاد ولرئ کنه لکه زه دا ولیکم کنه چې ټرانس از مور سټیبل دا سره مور سټیبل دی then what then cis the trans cis نه سره مور سټیبل دی دا سټیبل ته ولې دی دا په دې باندې ځان پوهه کوي سټیبل کې اصل کې د دې ته وجه نه دی کنه چې دلته چونکې بلکې ګروپ چې دي دا دې ته باندې لري دي نو د دې د الکترون ریپلشن چې دا انتهایی ډېر زیات کم دی لکه د سټیریک ریپلشن ته تاسو ویل شي دا سره لیس سټیریک ریپلشن دا سره لیس سټیریک هندرنس ته ویل شي او د سټیریک ریپلشن هم ویل شي ډیو ټو these two bulky group ٹھیک ته کنه د دې بلکی ګروپ چې کوم سره دا یو ته باندې لري دي نو مين د الکترون چې کوم ریپلشن دی دا سره انتهایی زیات کم دی او کله ته کې موږ ګورو بلکی ګروپ سره په یو سایډ دی ان د سیم سایډ دی د دې چې کوم الکترون دی ټیک ته کنه د دې سره الکترون چې دی دوړو دا سره مور ریپلشن دی دا سره مور ریپلشن دی د سره مور سټیریک هندرنس دی د سره کې مور سټیریک ریپلشن شو مور سټیریک ریپلشن دی د څه شو مور سټیریک ریپلشن دی د دې سټیریک ریپلشن د وجه چې دی سس چې دا سره د انسټیبل دی او ټرانس چې سره دا زموږ سره مور سټیبل دی نو په دې باندې ان شاء الله تاسو سره بالکل کلیر شي اوس لکه دین هم دا مین موږ د مخکنی چې کوم څلور پوینټونو چې را ریلیټیو سټیبিলিټي بلکې په څه باندې ډیپند کوي اوس دا موږ میجر کوو دې موږ میجرمنټ کوو او به کمپیریزن کوو چې موږ سره په ټول زموږ سره لکه زموږ سره مور سټیبل به کمی وي نو دا څه کېږي په دوه طریقو باندې موږ میجرمنټ کوو د دې یو څه کېږي بای هیټ اپ لکه دا موږ ان د پرنس اف اکسیم موږ سیزو او دا چې کوم هیټ ورکوي د څه هیټ اپ کمبشن اول څه کېږي به ته هایدروجن اډ کوو او چې کوم اماونټ اف هیټ څه کوي ایوارډ کوي زموږ سره نو د څه بای هیټ اپ هایدروجنیشن لکه دلته کې موږ هغه چې کوم اماونټ اف هیټ دوی پروډوس کوي دا غي نه موږ څه کو دا غي نه موږ د دې سټیبিলিټي معلومو چونکې زموږ په بوک کې صرف دا یو طریقې ورکړي دا بای وات بای هیټ اپ کمبشن بای هیټ اپ combustion combustion mean چې کله سره موږ اکسیجن ور اډ کو او موږ سمره اماونټ اف هیټ راکې نو د دې لپاره بچی دا یو خبر تاسو لیکم دا ځان سره په ذهن کې کې دی ښه چې سټیبل الکین چې دي سټیبل الکینز stable alkenes evolved mean produced چې کوم دی mean دا کې زموږ سره produce کې زموږ سره stable alkene evolved یا mean produce small amount of heat what small amount of what heat upon combustion heat upon combustion and hydrogenation په هایدروجنیشن او په کمبشن باندې کله زموږ سره سټیبل زموږ سره الکینی دا بسې ډېر لیس اماونټ اف هیټ پسې کې دی پروډوس کوي لکه مین دیټ از دا یو واسي ریلیشنشپ زه تاسو لیکم چې هیټ اف کمبشن چې دی یا سټیبিলিټي اف دغه هیټ اف کمبشن یا مین سټیبিলিټي اف الکین ٹھیک ده کنه اس انورسلی پورشن ټو وات ټو سټیبিলিټي اف الکین ټو وات اس انورسلی پورشن ټو سټیبিলিټي اف وات سټیبিলিټي اف الکین ٹھیک ده لکه څنګه دلته مختلف الکین موږ سکو لکه موږ دا ویل شو کنه چې کوم زموږ سره انتهایی مور سټیبل دی سټیبل الکین دی نو دی بس کی لیس اماونټ اف هیټ پس کی پروډوس کی او که ان سټیبل دی بس کی های اماونټ اف هیټ پس کی پروډوس کی دلته کې موږ مختلف الکین سکو د دې موږ لکه کمبشن کو د دې موږ سکو کمبشن کو دغه کمبشن چې دی بیا موږ سکو د دې موږ بیا لکه کمپیریزن وکړو څه وکړو کمپیریزن وکړو لکه څنګه په ارزم موږ دا وایو کنه 1 بیوټین موږ واخلو څه واخلو 1 لکه مين د بیوټین چې سره لکه لیټ سپوز موږ سره 1 بیوټین والا مګنه لکه یا دیخوا کاربن ډبل بانډ والا ما ٹھیک شو this is what 1 بیوټین دا سره 1 بیوټین دی د دې 1 بیوټین لکه لیټ سپوز سره اکسیجن اډ کوم سو ته اډ کوم اکسیجن او هیټ کوم ٹھیک شو کنه دا خو مين هر یو کمبشن موږ کاربن ډای اکساید راکې واټر کې دلته کې چې کوم هغه اماونټ اف هیټ دلته ولیکي سو لیکي اماونټ اف هیټ
د اماونټ اف هیټ چې دا څومره دی 2719 دا څومره دی 2719 کیلو جول پر مول مین زموږ سره یو الکین چې دی دومره اماونټ اف هیټ څخه دا پروډوس کوي دا څه کوي پروډوس کوي دا تاسو په ذهن کې کېدای بالکل نوٹ کوي دا 1 بیوټین ورکوي دین علاوه کومه مثال تر باندې د سیس او ترانس خبرو وکړو د څه خبرو وکړو د سیس او د ترانس خبره موږ وکړو لکه لیټ سپوز اول نه تاسو د سیس واخلئ یا ترانس واخلئ لکه لیټ سپوز زه اول نه د سیس اخلم د شي د سیس لکه مین د هم سره سیس بیوټین لکه مین دا سیم ګروپ چې دا سره په یو پوزیشن دی نو دا موږ ته پته راغله چې سیس انسټیبل دی او ترانس موږ وخت ویلو چې ترانس سره مور سټیبل دی دی به هاي اماونټ اف هیټ ورکوي پلس اکسیجن سره ایډ کما او د مین زم سره کې لګلا هو مین زم سره بالکل ظاهر خبره ده کنه چې دا سور کې کاربن ډای اکساید پلس مین واټر ٹھیک ته کنه واټر او د دې نه مین انرژي مین 2712 کیلو جول پر مول دا هم یاد ولرئ دا هم څه کې ځان سره نوٹ کړئ دین علاوه موږ ترانس تر 70 راځو لکه لا سیس دی را سره سیس دی اوس موږ د قشن راځو خو ترانس راځو ټیک شو لکه مین دا چې کوم میټال دی دا په اپوزیټ پوزیشن کومه یو ته په سره په ځکه مین دا مور سټیبل دی دا څه شو ترانس ته مور سټیبل دی نو مور سټیبل چې موږ دا څه کوي لیس اماونټ اف هیټ ورکوي پلس اکسیجن جو ته ریټ کوم کاربن ډای اکساید پلس واټر او د انرژي چې دا کوم ورکیږي نه 2707 کیلو جول پر مول نو کله دې تاسو کمپیریزن وکړئ کنه د سیس او د ترانس د شي د سیس او د ترانس دا څه دی لیس انرژي ورکوي دا څه شو د دوه سور کې د سره لیس انرژي ورکوي نو په دې ور باندې د څه شو لکه وخت چې کوم خبره کړو وګنه چې هیټ اف کمبشن چې دی د سټیبل الکین با سور کې سمال اماونټ اف هیټ ورکوي د کمبشن لپاره نو چون کې ترانس لګه اماونټ اف هیټ ورکړه 2707 د ور سور کې 2712 دا سره سیوا ده دا انسټیبل دی او ترانس چې څه دی ترانس سره مور سټیبل دی ترانس چې دی مور سټیبل دی نو دې نو سره خبر څه شو بالکل کلیر شو دلته کې بار تاسو دې دغه راشي 1 بیوټین تر راشي 1 بیوټین د ټول سره انتهایی انسټیبل دی انتهایی زیاته انرژي ورکړي د سور کې انتهایی زیاته انرژي ورکړي دا دین علاوه تاسو آیسو بیوټالین هم هغه څه شي آیسو بیوټالین واخلئ لیټ سپوز آیسو بیوټالین دلته ځخلم څه شي خلم آیسو بیوټالین لیټ سپوز دلته ما آیسو بیوټالین لکه مین مداسره مور چیلیټډ دی مین مور الکایلیټډ دی لکه زه دا واخلم کنه لیټ سپوز هم سره زه څه واخلم دا واخلم دلته سره CH3 دا سره مور چیلیټډ دی سره مور چیلیټډ دی H موږ وخت ویلو کنه نو کله دې څه وکما کمبشن وکما مین هیټ دی پروډوس کوم سره نو کاربن ډای اکساید پلس بل سره دم سره واټر او پلس مین انرژي د سور کې 2703 کیلو جول پر mole. This is isobutylene. This is what isobutylene. نو موږ دا ویل شو کنه چې isobutylene د ټولو نه زیات سره موست سټیبل شو دا څه شو موست سټیبل شو ولی چې د څور کله لیست اماونټ اف هیټ اپ کمبشن ورکو د څور لیست اماونټ اف هیټ اپ کمبشن ورکو او کوم څه ته وګورو دلته کې مین دغه ته وګورو مین لیټ سپوز دلته موږ څه ته وګورو 1 بیوټین ته وګورو څه ته وګورو 1 بیوټین ته وګورو نو 1 بیوټین چې د سره دیس از مین موست unstable دا سره انتهایی highly unstable ولې چې د څور ټونه زیاته high amount of energy ورکړه نو کله دې تاسو stability order وباسي هم کنه که تاسو وباسي stability order دې تاسو وباسي چې ور دې کوم سره کم یو stable دی نو موږ دا ویل شو کنه چې isobutylene is what isobutylene is more stable دا stability order شو هدا شو stability order of virus butene نو isobutylene is more stable than what than trans 2 butene the trans 2 butene چې دا سره more stable دی ځکه تاسو د heat combustion هغه دغه کوم amount of heat کوم ورکړو او دا more stable دی چې د cis 2 butene نه چانه د cis 2 butene او cis 2 butene چې دا سره more stable دی چانه د 1 butene نه چانه د 1 butene ځکه چې دا موږ سپغه انرژي آرډر باندې موږ لکه وردا کړو لکه لیټس سپوز سر 1 butene څومره انرژي ورکړو لکه 1 butene کوم غوښته ونه 2719 کیلو جول پر مول مین زموږ سر بیا سس څومره ورکړو 2712 دا شن مین ترانس څومره ورکړو
2707 کیلو جول پر مول او د زموږ سره څومره وکړه انتهایی د ټول نه کمه انرژي ورکړې ده نو 2703 نو د ټول نه چې زیاته کمه انرژي په هیټ اپ کمبشن ورګي دا به سي مور سټیبلی او وخت چې کوم خبره موږ کړو کنه چې سټیبلیټي چې د څه شي دی سټیبلیټي چې دا سټیبلیټي اف الکین چې دی یا کمبشن چې دی دا دوه نه د سری انورسلی پروپورشن دي چې څومره مین هاي اماونت اف هیټ ورکړي اب سي اب زموږ سره unstable دا ټول څه شو مین دا unstable شو څه شو unstable شو او دا څه شو دا most stable شو دا څه شو most stable شو ان شاء الله چې په دې باندې به تاسو بالکل کلیر کړ پوه شئ نیکسټ لیکچر د باندې اجازه راکړئ الله پامان